हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल का आइकन दबाएं। خلق دی ټوخی ته زکام ته طبې ته مرضونه وای خو هغه روحاني بیماری چې دکي هغې ته مرض نه وای لکه تکبري پکې حسدي پکې غیبتي پکې چغلي خوري وي د دنیا حرص او لالچ وي او د آخرت نه غفلت او دا د دغه بیمارو په نسبت زیات خطرناک دي ځکه د ظاهري بیمارو خلک غمو کی ډاکټر له لاړ شي دارو کی او د دې باطني د زړه د بیمارو اړو غم نه کوي دې ته بیماری نه وي او حقیقت کې دا د هغې نه زیاتې خطرناک نو تېره جمعه کې مې ورته ویلو چې انسان کې خدای اخلاق پیدا کړي ښکلي اخلاق هم لس دي او بد هم لس دي د ښکلي اخلاقو سر دوه خبرې دي یو د تواضع عاجزي او دیم د سخاوت او د بدو اخلاقو سر هم دوه دي یو تکبر دی او بله شمتیا ده نور بد اخلاق هم دی خو دا دوه پکې خطرناک دی او دا دوه پکې د تکبر بیان مې ورته دې تېره جمعه کې وکړ تکبر دې ته وایي چې ځان درته په ځان کې د هر چا نه ښه ښکاري بل مسلمان ته سپک ګوري او د شرع په اصطلاح کې دا تعریف دی بطر الحق و غمت الناس د حق خبرې نه انکار کول او خلک سپک ګڼل دې کې څوک مبتلا وي اکثر مونږ ټول په دې مرضونو کې مبتلا یو نو دا په دې غرض نه یم چې زه پاک یم العیاذ بالله خو یو بل ته خیرخوا به اوسېږو تکبر کې اکثر مالدار خلک مبتلا وي خانان اربابان یا د عهدو خاوندان سرکاري نوکران یا لیډران دې تکبر کې مبتلا وي بل ورته سپک ګوري بل ته سپک ګوري دا پس کې نو خانانو کې او ملایان په تکبر کې مبتلا وي بل مولا ته سپک ګوري او پیران په تکبر کې مبتلا وي ځان ته رسېدلی وای چې زه خو هر چې الله ته رسېدلی یم خو دا پس کې دی نو چې سړی دا په زړه کې راولي چې زه خو کامیاب یم زه خو کامل یم زه پوره یم او دا بل پس کې دی نو دې ته تکبر وایي تکبر ښکلې جامو ته نه وایي ښکلې موټر ته ښکلې لارۍ ته ښکلې بس ته ښکلې بنګلې ته تکبر د زړه سره تعلق لري چې زړه کې دی دا وي چې زه خو د ده نه غوره نو دا تکبر قسم دی د قیامت پر ورځ به ووینئ چې معامله به بدله د انسان خو د انسان نه ځان پټ پاتې کولی شي د خدای نه خو پټ کیدی نه شي ډېر هغه غریبانان خلک چې په سړکونو وږي خرڅوي او ګوګړي خرڅوي او غریبانانې او زمیندارې او د لوی لوی پیرانو نه د دوی لوی لوی ملایانو نه او د لوی لوی لیډرانو نه په جنت کې مخکې او د خدای په دربار کې مونږ مخکې ته به په چا بدګماني نه کوې چا ته به سپک نه ګورې خو خدای پاک نه څوک ځان نشي پټولی د دې وجه نه سړی به همیشه دا په زړه کې راولي چې خدایه ما کې دوی را نشي تکبر د خدای ډېر بدي شي دا متکبرین به د قیامت پر ورځ د میږو په شکل کې په ځمکه پراتی او د خلکو خپو کې به چیخړا کېږي
او د دې مقابل تواضع د عاجزي کول. عاجزي دې ته وایي چې ځان درته په خپل ځان کې د هر چا نه کمزور ښکاري، داسې نه چې څښا جامې واغوندې او داسې نه چې څښا خوراک وکړې او داسې نه چې خلقو ته ځان وغورځوې چې په ما قدمونه والې. نه، ته به د نفس عزت کې خو په خپل ځان کې درته ځان کمزور ښکاري، نو دې ته تواضع. فارسی کې متل دی وی نهد شاخ پر میں و سر بر زمین، هغه څانګه ښکته وي چې هغه د میوې نه ډکه وي، د هغې څانګې سر ښکته وي چې د میوې نه ډکه وي، او چې کومه میوه پکې نه کومه څانګه کې نو هغه نیغه ولاړه. نو دا چې چا کې تواضع عاجزي وي د کې خدای کمال ایښي، نو دې سر ښکته ساتي همیشه. منځ کې تواضع وي، په عبادت کې تواضع وي، په معاشره کې تواضع وي، په خبرو کې تواضع عاجزي وي. ځان ته لوی نه وای، لوی خو خدای سره کوي. او متکبر سړی چې لږ غاښ ډډ پرې راشي هغه ستا لویي څه شوه، د غوږ ډډ پرې راشي هغه لویي دې څه شوه، د ګردې ډډ پرې راشي هغه لویي دې څه شوه. چغې وای د سر خو ګیدي ته نشي ټینګېدی، نو ته لویي پسې کې. اول نه سړی سوچ کې زه پیدا د څه نه یم، یو ګنده پلیتې اوبو نه، او بیا مې غذا څه وه د مور په خېټه کې د حیض وینه، او بیا راوتې ده کوم ځای نه یم، او دننه ما کې څه پراته دي، او آخر کې به قبر کې زما نه څه جوړېږي. قبر کې به ته یو ګنده بدبویه مرداره جوړېږي. نو تکبر خدای سره ښایېږي چې د خدای صادر دی او د خدای صفت دی. انسان چې تکبر نه کړي په تکبر خدای پاک ډېر خفه کړي. او قرآن شریف کې بار بار خدای وایي زما متکبر انسان نه دی خوښ، متکبرین مې نه دی خوښ. نو دا یاد لره عاجزي خدای پاک ته خوښ. قسم دی یو سړی متکبري هغه نوکران او هغه د لاندې عمله خو به یې بظاهر عزت کوي، خو په زړه کې به یې نفرت وي. او چې سړي په زړه کې تواضع وي، قسم دی د خلقو په زړونو کې د هغه عزت وي. د دواړو جهانو سردار وایي من تواضع لله رفعه الله، چې څوک د خدای دپاره عاجزي کوي. داسې نه چې مالدار ته چاپلوسي کوي او غوړ زیار ته چاپلوسي کوي، دا خو سپک لفظ دغه دی. نه، د مسلمان په حیثیت او د عزتمند په حیثیت هر چا سره د عزت په طریقه ملاوېدل دا عاجزي ده. او فارسی کې یو شعر دی وی کې چون سوار به منزل لسد پیاده شود، چې سړی په اس سوري او ځای ته ورسي نو د اس نه کوشي. نو دا چې د اس نه کوشي دا دې مقصد ته رسېدلی، نو متواضع سړی مقصد ته رسېدلی دی. او دا چې کوم په اس سور په لویه نشه کې روان دی دې لا رسېدلی نه دی. دویم ګنده خوی زمون په معاشره کې دی غیبت کول. غیبت دی ته وایي چې ته یو مسلمان ورور په هغه خبرو یاد کې چې هغه پې خفه کېږي. ذکر وکړه اخاک بما یکره، خپل مسلمان ورور یادول په هغه خبرو چې خفه کېږي، که پکې وي که نه وي. د دواړو جهانو سردار ده وی غیبت دی ته وایي چې یو مسلمان ورور په عیب باندې بیان کړي. وی صاحب اگر چې پکې وی چې پکې نو دی ته غیبت وایي، او چې پکې نی او ورپورې دی وتړل هغې ته بهتان وایي. هغه د غیبت نه په څو چنده زیات جرم دی. خدای پاک د غیبت په بیان کې وایي ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت به د یو بل نه کوي.
ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. دا د چا خوښه ده چې د مسلمان رور مړ غوښې وخوري. نو خدای ته دومره سخت تعبیر کړی دی، وی دا د چا خوښه ده چې دی د مسلمان رور مړ غوښه وخوري. د حیوان غوښه هم نه، د انسان یې ورته یاده کړه، او انسان کې پردی انسان هم یاد نه کړ، خپل رور او جمدیم نه مړ. نو د مړ مسلمان رور غوښه خوراک دی چا نه ده خوښه. نو دا به یو دو ښځو غیبت وکړه. غیبت اکثر په ښځو کې زیات راځي، ځکه د نن سبا مجلسونه د غیبت نه جوړېږي. وی یاره دا خو موږ حقیقت وایو، هلکه چې پکې نو دې ته غیبت وایي، چې پکې نه هغه خو لوی جرم دی. د حضور پاک مجلس ته لاړې، وی تاسو غیبت وکړه، خدای هغه ته وښوده، یا وی ته د دې خولې ته لوښي نږدې کړه چې بخشو هغې غوښه قی کړه، بلې د بل خولې ته نږدې کړه غوښه یې قی کړه. کله به داسې انسانانو جهاد کې به مالدار صحابه سره غریب ملګری کړه چې د هغه به وس نو، وی زه ته د دوی خدمت کوه او دوی به ستا د ډوډۍ او د انتظام کوي. د ده به وس نو. نو سلمان فارسی او دو صحابه سره لېږل. ناغله به خوب ورته، یو ځای کې خوب وده دی قرار کوي، او د هغه دوه ملګرو مالدارو د خیمې جوړولو ته ضرورت و چې خیمه راله لکه کړي. وی هغه سړی څه شو سلمان؟ نو یو بل ته وایي د ده خو کار خوراک او څښاک او د کېدل دي، دې خیمې څه کوي؟ تیارې له به راشي. هغه بیا راویښ شو. دې سړو سلمان فارسی ولېږه، حضور پاک له تلاشه کوي انګولې ورسره. هغه اسامه صاحب ته ورولېږه، اسامه صاحب به د ډوډۍ موډۍ انتظام کوم د حضور پاک په سفر کې. اسامه صاحب یې ما سره نشته. بیا هغه سره بیا هغې سره نشته. دوی د اسامه صاحب هم څه غیبت وکړو چې ورسره وخواسې شمتیا وکړه. بیا حضور پاک سلمان ته وایي ستا دواړو ملګرو غوښه خوړلې ده، غوښه نوره څه کوي؟ هغې ته راغی، وی حضور پاک وایي دوی خو غوښه خوړلې ده. وی قسم دی که مونږ خوړلې. راغله حضور پاک ته وایي قربان مونږ خو غوښه نه ده خوړله. وی غوښه خوړله. نو ستاسو د خولې نه مونږ له د غوښې بوی راځي. خدای پیغمبر تفسیرونه کوي بعضې چې عام خلک پې نه کوي. یو ځل داسې مجلس بدبویه هوا راله سخته. حضور پاک وی دا بعضې منافقین دي چې د مسلمانانو په سر غیبت کوي، دا ګنده بوی دی. یو سوال دی چې پخوا هغه لږ غیبت دومره محسوس شو، اوس خو موږ روز و شب په غیبت کې پراته یو، اوس ولې نه محسوسېږي؟ نو زموږ عالمان وایي چې یو بلا عامه شي نو بیا پرې څوک نه پوهېږي. لکه نسواري سړی په خپله د نسوارو په بوی نه پوهېږي، یا سګریټي سړی په خپله د سګریټو په بوی نه پوهېږي، یا چې څوک اوږه خوري هغه په خپله په بدبویۍ نه پوهېږي، بل سړی بوی. هغه وخت کې لږ و نو بوی یې زیات و، اوس ټول پکې مبتلا دي نو په بوی نه پوهېږي. لکه د څرمنو کارخانې ته چې سړی د بار نه لاړ شي نو دې بوی محسوسوي، او چې دننه پکې نوکرانې کار پکې کوي، هغې پکې ناستې خبرې اترې کوي، ګپ شپ لګوي، چې ډوډۍ خوري هغې په بدبویۍ نه محسوسېږي. لکه چوړې سړی چې هغه روز و شب په اودسماتي کې لاس وایي نو هغه په اودسماتي نه پوهېږي، او د بار سړی پې پوهېږي. نو د حضور زمانه کې ده او دا څیزونه خدای کوي، هغه ته یې موږ ښودله، امت ته یې د هغې نه دی. نو غیبت
دا ملایانو کې راځي چې ناست دي د چا په سر باندې. په ښځو کې زیات راځي ځکه د ښځو مجلس د غیبت ښځه د ښځې صفت نه برداشت کوي. که ته ورته ووایې چې فلانکۍ ښځه داسې ده ضرور به وایي پوزه یې کږه ده لږه او پونده کې فرق ده. که د چا دین باندې د اعتراض وکړه، د چا په بدن د اعتراض وکړه، د چا په سترګو او په غوږونو هم دې سپکه یاده کړه چې د فلانکۍ غوږونه اوږده دي، د فلانکۍ سترګه کاڼه ده، اگر چې پکې دې وینا ته ساجت دی. که دا دې ووایي چې کمیس یې اوږد دی او دا هم د سپکاوي په غرض وی چې کمیس چل نه ورځي، یہ کمیس لنډ دی، یہ اس خراب دی، یا داسې موټر کې څوک ګرځي. نو چې کوم شي د هغه سره تعلق لري او هغه دې یاد کړه او د سپکاوي په غرض دې یاد کړه، نو دا ټول په غیبت کې راغله. که د هغه دین دې یاد کړه، د هغه بدن دې یاد کړه، د هغه جامې دې یاد کړې، د هغه سورلي دې یاد کړه، نو ګورې دا ټول غیبت دی. که دومره دې ووایي چې هغه لانډې دی، چیتا دی، ګوډ دی، دا به نه. یو د محدثینو کرام غیبت باید د درې ځایونو کې جایز کړی دی شریعت، خو هغه غیبت نه دی. یو دا په یو سړي باندې څوک ظلم وکړي او دې عدالت کې دا ووایي چې پلانکي په ما ظلم کړی دی، نو دا شریعت جایز کړی دی، دا روا دی. دا شپږمې پارې سر دی، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. د مظلوم که د ظالم په باره کې شکایت وکړي چې ما سره دا کار کړی دی نو خیر دی، بادشاه او عدالت کې به دا وایي، بار خلقو ته نه. یا یو ګواه پیش شو نو جرح په هغه کېدی شي چې دی خو شراب څکي، دا خو غل دی، دا ډاکو دی، دا دروغجن دی، نو د عدالت په سلسله کې جرح په سړي کولی شي، پټه جرحم او څرګندم. د عدالت دا نظام دی چې دوه قسمه سړي به یې ساتلي. نو عربی کې هغه پټې ته تزکیه وایي، د کلي خاص خلک به وي، هغې نه به د ګواه او د سړي په باره کې معلومات کوي او جرح پې مطالعه کولی شي. نو د ګواهۍ په صورت کې درېیم هغه صورت چې یو سړی تا نه لور خور وغواړي او ته چا سره مشوره کوې چې فلانکې زما نه لور غواړي، فلانکې رانه خور غواړي، دا څنګه سړی دی، نو د هغه عیب بیانولی شي، خو د خیرخواهۍ په شکل چې ده له لور خور مه ورکوه، دا سړی غل دی، ده له لور خور مه ورکوه، دا پوډري دی، چرسي دی، ځکه ته د هغه خیرخواه د هغه سپکه مقصد ستا نه دی، ستا د دې تپوس کوونکي خیرخواهي مقصد ده چې سال نه به په هغه مختینو مه کوه. نو تا نه څوک مشوره غواړي، ته د هغه سړي عیب بیانولی شي، په عدالت کې بیانېدی شي. دا او یو سړی خبر تعالی راوړي دی، محدثینو کرام راوي وي یو خبره نقل کوي، ناغي پې جرح کوي چې دا فلانکې راوي دروغجن دی، دا فلانکې فاسق دی، دا فلانکې داسې دی چې د ده په روایت او په خبره څوک عمل ونه کړي. ځکه د شریعت پاک ساتل دا د یو سړي د پاکۍ نه زیات ضروري او اهم دی. که یو سړی بدنام شي خو چې زموږ ښکلی پیغمبر بدنام نه شي. اکثر دروغجنو زموږ ښکلی پیغمبر پسې خبرې تړلې دي او جوړې کړي دي، پیغمبر دا ویلي، عالمانو هغې پسې کوریت کړی دی، تحقیق یې کړی دی او معلومې کړي دي چې دا سړی په خپله دروغجن دی. دروغ اکثر د وعظ په کتابونو کې ډېر راځي او د صوفیانو په کتابونو کې ډېر راځي او د قصو په کتابونو کې ډېر راځي. نو عالمان د هغې تحقیق کوي چې دا حضور پاک ویلي دي که نه دي ویلي، دا هغې فرمان دی که نه دی فرمان. نو چې هغې ته سړی معلوم شي، ډېرو دروغجنو منافقانو
زمون په خپل پیغمبر پس خبرې جوړې کړې دي او هغه په امت کې خوري شوی دي، نو د امت ماهرین عالمان دا غي تحقیق کوي، نو دروجن ثابت کړی دي خلکو ته چې دا دروجن دی، د دومره دا خبره دروغ ده، دا خبره دروغ ده، دا خبره دروغ ده. نو د مظلوم غیبت چې هغه حاکم ته د ظالم غیبت وکړي، او د یو خبر کون کی غیبت، او د خیرخواهی او د نصیحت په شکل کې د چا غیبت کول، دا شریعت جائز کړی. د دین علاوه غیبت ناروا کړی، او غیبت نه خدای تعبیر په دغه کوي چې د مسلمان مړ رور غوښې خوراک داسې سپک دی. که چې سړي غیبت وکړي نو علاج یې څه دی؟ او ټول موږ مبتلا یو په دې. ستا مخکې څوک غیبت کوي ته به هغه منع کوې چې نور هغه دې مجلس کې نشته، نو دا خبره ښه نه ده. که منع کولی دې نه شو، غټ سړی دی، لیډر دی، قام دی، ارباب دی، او ته غریب سړی نه شي، نو دا هغه مجلس نه پاسه. که پاسېدی هم نه شي، دا مجبورۍ د وجې نه ته نوکر یې، خدمت ته ناست دی، نو زړه کې هغه خبره بده وګڼه. نو چې کوم مجلس کې غیبت کېږي هغې کې به کښېنې نه، او که کښېناستې د مجبورۍ نه، نو زړه کې هغه بد ګڼه. دا د شریعت حکم دی. او چې چا غیبت ته چا کړي نو علاج یې بیا څه؟ که هغه ته نه خبر شوی نو بس بخښنه دی ولا غواړي، خدایه ما چې د چا غیبت کړی دی ته هغه وبخښي، ما چې چا سره حسد کړی دی ته هغه وبخښي. دا په دعا کې وایه، په عربی کې راغلی د حضور په دعاګانو کې چې امت ته یې ښودلی دی، او په پښتو کې ویلی شي چې خدای ما د چا غیبت کړي ته هغه سره احسان وکړي، زما غیبت هغه دپاره د درجو د اوچتوالي ذریعه وګرځې، او که خبر شوي نو معافي ترې وغواړه، او که معافي ترې نشي غوستی نو د هغه دپاره د بخښنې سوال کوه، او ځان دپاره د خدای نه معافي غواړه چې خدای ما خو غیبت کړی دی ستا. غیبت سره د سړي نیکۍ ځي هغه بل سړي ته. حسن بصري په قصو کې لیکي چې چا سپکه کړې وه نو دې خبر شو، دا هغه له هدیه ولېږله. سړی حیران شو چې زه خو د ده سپکه کوم، د ما له هدیه راوړه. وی صاحب دا دې څنګه راوړه؟ وی زه خبر شوم چې تا ما له خپله نیکي سره راېږلې ده، نو د هغې په بدل کې مې دا هدیه راوړه. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چا سپکه کړې وه نو ده په تالي کې قجورې ور ولېږل. وی صاحب دا څه شی دی؟ تا ما ته نیکي رالېږلې وه، نو دا د هغې په شکرانه کې او په بدل کې مې دا قجورې ور ولېږلې. د قیامت پر ورځ به یو سړی راپاسي چې خپلې نیکۍ به یې کمې، خو د ده په عملنامه کې به ډېرې نیکۍ لیکلي شوي. دی به وایي خدایه دا خو ما نه دی کړی، وی دا ستا چا غیبتونه کړي وو، نو چې چا غیبت کړی و د هغه نیکۍ راواغېستې او ستا په عملنامه کې مو لیکلي. نو غیبت داسې شی دی چې اول دې تباه کوي په خپله دا غیبت کوونکي، او د ده نیکۍ لاړې شي د بل طرف ته په مفته کې. نو پام کوه، نو که سړي غیبت کړي د هغه نه دې معافي وغواړئ، که نشي غوستی بخښنه دې وله وغواړئ. دا زمونږ د شریعت حکم دی. نو دا به معاشرې نه خبرې خرابېږي په غیبت، د یو بل غیبت سره معاشره خرابېږي او اخلاق خرابېږي. خدای پاک دې ته موږ وساتي. زنانه به داسې سجده کوي چې بلکل ټوله پروزي په ځمکه، ځکه د دې کې د دې پرده راځي. که د سړي په شان سجده کوي که نه، نو سینه به یې ښکاري د لرې نه، همه ورته ښکاري. او چې داسې پروزي لکه زموږ وطن کې چې زنانه پروزي، نو دې سره د هغې اندامونه نه ښکاري. د دې وجه نه ښځه به دومره لاس اوچتوي، چې دومره لاس اوچت کړي نو سینې ښکاري، او چې دومره اوچت کړي نو سینې نه ښکاري.
او لاس بدل تک دی ځکه سینه به پټي او چې دلته کې سړو پشا نو سینه ښکاري. نو شریعت د خود ډیر احترام کړی دی او د خود د حیا او د عزت او د پردې ډیر خیال ساتلی دی. په احکامو کې دا فرق چې راوستی دی دا د هغې د عزت دپاره یې راوستی دی چې ښځه بیجابه نشي او د ښځې په پټو اندامونو د بار سړي نظر ونه لګي ځکه دا د فتنې او د فساد ذریعه ده. که سړی د تهجد نه پس اسم ډډی والی ودني دی په ځان پیږي خیر دی او داسې نه دی مات. دا خو د سړي خپله په ځان پیږي چې د سترګې ودي شوي. که سړی نیغ ناست دی یا په ډډه داسې ملاست دی خو بیدار شان دی او داسې نه ماتېږي. د زنانو نارینهو په مانځه کې دغه فرق ته مانته وي لاسونه به د اوږو پورې اوچتوي او لاسونه به په سینه ږدي او سجده کې به داسې پروزي او قاعده کې به هم خپې راوباسي چې سینې بار ته راونځي. که د قاعده کې داسې ناست دی لکه د سړي په شان نو که د ښځې سر پیچک په سر یې که نه لوپټی په سر نه نو سینه به یې ښکاري. سر په ټول فرض دی لوپټه فرض نه ده. نو کمیس یې اغوسته دی سر پیچک یې په سر دی سر یې خو پټ دی خو سینه یې ښکاري به او چې داسې کیني چې خپې راوباسي یو طرف ته نو سینه یې وردن نه شي نو د بار نه نه ښکاري. نو شریعت د هغې د پردې د لحاظ د وجې نه دغه کار کړی. دا چې څومره احکام دي بعضې قمقل خلک وایي چې دا ښځو سره سختي ده نه دا د ښځو عزت او حفاظت شریعت کړی دی. که سخرګنۍ که سړی لاړ شي او د سفر د غې نو دی به د سفر مونځ کوي. ښځه د کور په مسله کې د خاوند تابع ده نو چې هغه واده شوه نو د هغې د مور پلار کور بیا هغه خپل کور پاتې نه شو دا د خاوند تابع ده. نو خاوند چې مسافر دی دا به مسافر او چې خاوند دی مقیم نو دا به مقیم. چې سړی چاله پیسې ورکړي او غلا لګولي دي نو نیت پکې د زکات اوس نه کولی شي. مخکې د سمیت نو هغه استعمال کړي نه دي نیت پکې وکړه د زکات نو ستا زکات وشو. نیک عملونه سړی نه کوي نو بدو ته خود راضي نه او نه ګناهونو د وجه نه اعمال حسنه او توفیق کمیږي. دا هم صحیح دواړه خبرې صحیح دي. سړی ګناهونه کوي نو توفیق یې ختمیږي. زړه دماغ ته ساینسدانان وایي چې سوچ دماغ کوي او شریعت کې زړه ته منسوبېږي. زړه د دماغ رابطه ده کنیکشن دی. زړه هغه یو سټور دی او دماغ د هغې نه څرګندېږي نو ټوله مسله په زړه کې څرګندېږي د دماغ. لکه بجلي خو په دغه کې جوړېږي په واشک په بند کې ډیم کې خو څرګندېږي دغه نه ګریډ سټیشنونه نه هغې یې بندۍ او څرګندۍ ځکه د هغې دواړو کنیکشن یې نو زړه ته هم نسبت صحیح دی او دماغ ته هم نسبت صحیح دی. احساسات ټول په زړه کې خو څرګندېږي په دماغ کې. یو سړی په مازدیګر مانځه کې شامل شو خو ده ته پته ولګېده چې زما اودس خو نشته نو د شرمه پته نه د مونځ کو بس توبه دې وباسي او مونځ به قضا راوړي. هغه مونځ یې نه دی شوی او په کار ده چې اوسې سړی په پوزه لاس کې دی. شریعت دا علاج ښودلی دی
چې اوزه نو په پوزه لاس کېده نو لیدونکي به دې وایي چې یاره څه اودس یې مات شوی دی سړي نه امتیاز یې لاړ شي هوا ته لاړه شي نو دا خو انسان دی تا خو تکبر دی تا کې چې زه خو ډېر لوی سړی یم زما اودس نه ماتېږي ولې نه ماتېږي نو که اودس په دغه وخت کې مات شو یا د مخکې نه درته ماتو نو په پوزه لاس کېده اوزه د جماعت او که دې کړي دا غلط کاري نو بیا اودس مونځ نه کېږي هغه مونځ به دوباره کې او د دې عمل دپاره به توبه وباسي د خدای دا جمعې مانځه دا مخکې کې گنجائش ده زوال نه پس وشي یا زوال نه لږ مخکې وشي نو خیر دی وی دفتری کار زه په خپل موټر سایکل کوم او بیا مزدوری تی عالم درک شي نو که د حکومت د طرفه قانونا تا دا حق وینو کاوه خو دروغ به نه تاله د رکشې پیسې درکوي نو بس والا خیر دی ته په موټر کې لاړ شي آب زمزم چې حاجیان راوړي نو د دې متعلق دو مسلې دي څوک وایي هر ځای کې چې آب زمزم مسکې نو ودرېږه ورته او قبلې ته مخکې او نیت پکې وکړه چې خدا دا زما د فلانکي مرض شفا وګرځي او څوک وایي نه هلته چې زمزم څکې د زمزم ځای سره نو هلته خو به ودرېږي دلته ودرېدو ته حاجت نشته دواړه خبرې صحیح دي عالمانو نه نقل دي نو که هر ځای ورته ودرېږي او که په ناسته څکې سړی زکات نشي ورکولی نو سونه دې کمه کړي د ښځې دومره کالو ته څه حاجت دی شریعت دا غواړي چې دا دولت په گردش کې چې مسلمانان ته فایده لي ته دوه څلوېښت تولې ښځې له کالې جوړ کړه هغه پې څه کوي سره زره څه شی دی دا ډول خو لږ شي هم کافي دی او چې واده وکړو نو بس والا په څه کې ولګوه کالې والا خرڅ کړه او څه تجارت کې ولګوه نو فایده به یې هغې ته او چې تش کالی پروت وي نو هغې باندې څه جوړېږي او زکات ښځې نه ورکوي نو نیمو تولو نه ته مه رسوې یا هم که کړي نو بیا یې خرڅ کړه او ورته وایې دا به تاله په څه کې ولګو یو سړی مالدار دی خو معذور دی چې اودس هم نشي کولی مونځ خو دې کوي په تیمم دې کوي په ناسته دې کوي په اشاره دې کوي مونځ نه معاف کېږي او روژه چې نشي نیوې نو د هغې کفاره ده روژې فدیه ده 2 کیلو غنم د یوې روژې پسه او د مونځ فدیه نی د مونځ هلې فدیه چې سړي باندې مونځونه پاتې شي او دی مړ شي په جمدونې د که ډېر مریض شي نو هم فدیه نه وي ځکه د ډېر مرض کې مونځ کېږي په اشاره کوه په پرته کوه که داسې پروتي بیمار او څوک نه وي د راړولو چې قبلې ته دې راواړئ نو چې کوم طرف ته دې مخ هغه طرف ته مونځ کوه مونځ دې کېږي خو چې کومې پورې دماغ کار کوي او عقل کار کوي نو هر قسمه معذور چې مونځ به کوي او چې څنګه یې وسي هغه شان دې کوي او روژه دې نه نیسي د روژې به فدیه ورکوي بیا که چا باندې مونځونه داسې پاتې وي بیماری کې نو بیا یې وروسته فدیه دې ورکړي وارثان سجده سهو خو د منځه په آخر کې راځي نو د هغې نه وروسته خو بیا د غلطۍ څه سوال نشته او که سهوه سړي نه پاتې شي نو خیر دی د سهوې سهوه نه او نه په مانځه کې 2 ځله سجده سهوي یو ځل که سړي د مانځه نه پس هغه یو رکعت امام سره لاندې که وروستې 3 ځان له کور نو دا به ډک کوي 2 پکې الحمد او سورت په 2 کې که هغې کې الحمد ووي او قل هو نه وي مثلا سورت یې ورسره ونه وي نو بیا به د هغې سجده کوي
هغه غلطي چې دی رستو کې د هغې دپاره به سجده سهوه کوي او کومه غلطي چې د امام سره په ولاړه کې وکړي هغې کې پسې نشته. ښځه ذبح کولی شي که یو ښځی د چیرلې لالوري شي چرګ لالوري شي د ښځې او د سړي په ذبح کې څه فرق نشته. په خپله قرباني کولی شي چې چل ورځي. یو عالم که په سټیج یا لیډر د بل غیبت کوي دا ښه ده؟ نه 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 ده. د اصلاح ذریعه خلکو غلطه شروع کړې ده. که د حکومت اصلاح کوي هم په مجلس عام کې کوي هغې کې به د حکومت هېڅوک نه نو څه ضرورت دی؟ ته ورشه د خیرخواهۍ په طریقه هغه ته ووایه چې دا کار دی. څوک شرمون دا ښه کار نه دی په شریعت کې. ټیک ته یو بدمذهبه سړی وي او ته مسلمانانو ته په دې غرض وایې چې د دې سړي ته مه نږدې کېږې د ده عقیده او عمل خراب دی د سپکاوي په غرض نه د دې مسلمانانو بچ کولو په غرض نه دا روا ده. او دا خلک چې کوي دا لیډران او دا هر څوک چې کوي نو دا ښه کار نه. په مجلس غیبت د چا د منبر د پاسه ښه کار نه او نه د چا نوم اخیستل روا دی. ترجمه کولی شي د هر چا سره خو چې د قرآن شریف صحیح ترجمه کوي. نمونه اخیستو ته حاجت نه، ترجمه صحیح ده. دا چې چا نمونه اخیستې دي د دوی ترجمه صحیح ده. موږ 50 ځمکه خرڅه کړې وه خو اوس دې دوباره اخلو هغه رانه زیاتې پیسې غواړي. بلکل د هغه حق شته چې یو ځل دې ځمکه پرې خرڅه کړه دا د هغه شوه. اوس چې ته ترې هلې دوباره خوا دوباره بیه ده. اوس هغه د اختیار قانون دی چې په هر څو درکړئ، که په زیاته درکړي که په کمه. دا نه سود دی او نه ناروا دی او نه ظلم. دا ځمکې مالک دی ښځه د خپلوانو کنه د تعزیت دپاره تللی شي، تپوس لی تللی شي، بیمار پرسي کولی شي. ښځه د سړي تپوس هم کولی شي اگر چې دا سړي نه ستر وي، خو دا ښځو نه به تپوس وکړي د هغې رشته دارانو نه. او سړی د زنانه تپوس کولی شي اگر چې زنانه د ده محرمه نه خو هغه رشته دا سړو ته به ووایي ستاسو زنانه څنګه ده. نو تعزیت له ښځه تللی شي، بیمار پرسی له تللی شي او خدای پاک به پوره اجر ورکوي. لکه خو د رواج په شکل نه، لکه د اختر دعاګانې یا د شوقدر دعاګانې یا د څلوېښتۍ دعاګانې دا په شریعت کې نه دي راغلی. 3 ورځو نه پس به یې چاته تعزیت نه دی پکار او نه به ورته مړی رایادی چې په کلي کې ټیک ته که بار وي او وروستو خبر شي او رالی نو بیا ورته تعزیت کولی شي. خو چې کلي کې نو د 3 ورځو نه پس به بیا نه کوي. او چې یو ځل د تعزیت وکړو دوباره به ورځیم نه. ځان ته دین مه ګرانوئ. دا زړی ښځې دین ګرانوي او دا زاړه شیخان او پیران دا دین مسلمانانو ته ګرانوي. چا په حرام مال قرباني کړی وه، که حرام داسې چې د چا نه څاروی را پټ کړی دی نو خو قرباني نه کېږي. او که داسې چې کاروبار حرام دی، مثلا بینک کې نوکر دی سودي کاروبار کوي یا بل څه کارونه کوي او په پیسو یې اخیستی نو هغه قرباني کېږي. عمل یې قطع دی او قرباني شوې ده. او که قرباني د سر نه د غلا وه نو هغې باندې خو نه کېږي قرباني. نه پې ښځه آرامیږي او نه کافر کېږي. ښه چا باندې حکمونه مه کوئ. په یو ګوته توله باندې او لږې روپو باندې قرباني نه لازمیږي. ښه
قربانی خلوی شی دی دا چې چا سره یو توله ګوتې 10 روپۍ قرباني په لازمه کوم خلک مقرر کړه زکات خلک نه ورکوي قرباني کوي حال دا چې زکات فرض دی او قرباني عام علما د مسلمانانو وایي سنت ده صرف زمونږ مذهب کې لږه واجب ده ضروري ده نور ټول علما د درو واړو مذهبونو زمونږ د امام صاحب شاګردان هم ورته سنت وایي نو سنت کوي او فرض پرېږدي نه زکات فرض ده قربانی په یو ګوتو په دغه چې لازمه کې نو قربانی خو معمولی 2.5 روپۍ دی دې به د کوم ځای نه پوره کوي دا سختی مه کوئ دا چې هغوی دا څیزونه په جنت کې دا د وعظ په کتابونو کې راغلي دي زمونږ ښکلی پیغمبر نه دی ویلی د ابراهیم علیه السلام خې د اسماعیل علیه السلام ګډوره د صالح علیہ السلام وخا د یونس علیہ السلام کب د سلیمان علیہ السلام میگی د اصحاب کهف سپی د عزیر علیہ السلام خر د بلقیس ته چې کوم ملاحظه تلو هغه او د موسی علیہ السلام وخا او د سید الکائنات وخا دا زموږ ښکلی پیغمبر نه دی ویلی دا قصه بړ ملیان او واعظان وایي د جنت او د دوزخ خبره خو چې پیغمبر کړي هغه به ټیک دی او نور چې مام تعویلی با جوړ مولا کنړ مولا ممند مولا په دې څه باور خپل کار وکړي سړي سره یو میخ یو قیمت یې دا 2000 نه زیات دی ابا قرباني کوي که نه نه په قرباني نشته په یو میخه چې قرباني لازمه کې په سړي او خلک هم ځای ته ورسو یو قادیانی پروفیسر دی ریټایر شوی دی او زمونږ ملګري ولا ټي پارټي کوي هغې کې شرکت روا دی قادیانی او کافر سره لین دین د محبت په نه کې او ظاهري سلام علیکم یا ډوډۍ ته تلل یا دغه ستا ډوډۍ ته راتلل خیر دی او بیا چې سړي ګاونډي او د سفر ملګري نو خیر دی هغه موږ سره شرکت کړی دی اوکې ورته اسلام د ښکلي اخلاقو قایل دی د نفرت او د ضد نه دی قایله که ګاونډي دي کافري هم ته به ورسره ښه سلوک که هندو یې سکي بل څه بنئ چاوی د سر د ښځې د سر نه په ګمنځولو کې چې ویښتوځي یا نوکونه څوک دغه کړي بعضې خلک یې غورځوي او څوک یې قبرستان کې ږدي دا حکم نشته هسې د انسان د اندامونو عزت شته داسې یو طرف ته یې غورځوه پاک ځای ته خارج ډیران ته یې مه غورځوه ګندګۍ ته یو طرف ته یې غورځوه خوره پرې واچوه بس کافي ده او مخبرو ته به یې نوړې په ځان یو خبره مه ضروري کوئ تبلیغ د ښځو څنګه دی دا تبلیغ والو نه تپوس وکړئ ښځه ښځې ته نصیحت کولی شي خو زما دا سفر یې په خپل ځاني نه دی خوښ که یوې ښځې پکې څه غلطي وکړه نو ټول هر څه به بدنام کړي نیم جسم تصویر څنګه دی تصویر بې ضرورته که د نیم حصې وي نو هم ښه نه ده او که مجبوری وی لکه پاسپورت کې شناختی کارت کې نو خیر دی همیشه بربند سر باندې مونځ کول څنګه دی دا مکروه دی او د تکبر علامه ده سړی د خدای پاک ته په عاجزۍ په جامو کې ودرېږي سپینه ټوپۍ دی په سر کې یا هغه رومال چې پوزه پرې نه پاکوي په کوم رومال چې څوک پوزه مخ پاکوي هغه به په سر نه ږدي نه به هغه تولیه باندې سر پټوي چې کوم تولیه باندې ځان پاکوي د لمبلو نه پس نه صاف په سرګند د سر بغیر ضرورت یو خو هغه چې سړی مجبوري په حرام کې
سړی عدالتونو ته ځینو سر پټای د انګریز عدالت تم په سر تور نه ورځي نو د خدای دربار ته چې ودرېږي نو سر پټ کړي ځکه قصدن سر څرګندول فقهای کرام ټول وایي مونځ یې مکروه دی لکه د نسواري خوله یو سبا مونځ چې شروع وي سنت به نه کوي جمع کې شاملېږي دا زموږ وطن کې چې کوم رواج دی دلته به جمع ولاړی فاته به سنت کېږي دا په شریعت کې بند دی دا یو مذهب کې نه دی راوه دا دی قمقل و شیقام نه چې جمع ولاړی سنت بس پرېږده رستو به وکړه نن ور راختې دونه پس او که مقال ته میلاو نه شو نو بس خیر دی د دواړو جهانو د سردار حکم دی اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه چې جمع ولاړی بغیر د جمع نه به بلبل نه کړه کوم واقع چې د پولو په باندې کېږي هغه بل سړی مریبلی شي او تی مریبلی شي او په هغې کې عشر زکات نشته البته که یو پټې د وقو دپاره ساتلي بندکې دی پکې او بل څوک نه پرېږدي هغه د آمدن ذریعه وي نو هغې کې بیا عشر شته شوتلی یا په بل څه کې نو زموږ مذهب کې دا ده چې کوم شی زمیندار کري زرغونه کوي هغه ټولو کې عشر دی که دانې کوي که نه کوي دا وایي ما اورېدلی دی چې د قیامت پر ورځ به هر سړي ته د مور په نوم اواز کېږي او عمر صاحب ته به د پلار په نوم دا دروغ دی بخاري شریف کې په باب دی هر انسان ته به د پلار په نوم اواز کېږي او عمر صاحب پکې مستثنا کور دا چېرته واعظانو پیرانو جوړې کړي د ځان نه خبر دا بعضې خلک چې قد قامت الصلاة وایي نو دا نور خلک کینې جونګه جاړه چې قد قامت الصلاة وایي نو نه یې غودرېږي نه دا نشته په شریعت کې نه چې مخکې نه ولاړې یا چې صفونه برابر شي دا قد قامت الصلاة غودرېدل د هغه سړي دپاره چې مخکې نه ناست دی نو ده ته شریعت وایي چې د دې نه پس ناست پاتې نه شي داسې نه چې مخکې ولاړې او دې وخت کې کینې لکه دا بعد قمقل کوي او قد قامت الصلاة سره نه یې غودرېږي دا شیخان جاهلان ناپویا چې رابشي نو کی بني نو چې قد قامت الصلاة وایي نو بدرېږي نه چې رالې مخکې نه ولاړ اوسېږه چې صفونه برابر شي او قد قامت الصلاة سره چې ناسته یادی ولاړم د دې مطلب دا دی که د مخکې نه ناست وي په جومات کې نو چې د قد قامت الصلاة نه وروسته پاتې ناست نه شي د جمعې پر ورځ 2 اذانه دی دا د حضرت عثمان صاحب د زمانې نه شروع شو د حضور پاک زمانه کې د ابوبکر صدیق زمانه کې او د عمر فاروق زمانه کې به یو اذان او اذان پسې به متصل خطبه او به ومنځو او حضرت عثمان زمانه کې ښار لوی شو او تجارت شو نو لومبي اذان سره که به خلک راتلل نو امت نیمه خطبه تللی وه ځکه تجارت کې به مشغول او لین دین کې نو هغه 2 اذانه کړل یو اذان مخکې چې خلک خبر شي او شروع شي او دویم اذان د خطبې سره او لږه فاصله به وه پکې او ټولو صحابه ورسره اتفاق وکړو نو دا 2 اذانه د حضرت عثمان رضی الله عنه د زمانې نه دی په دې سوال خو زه پوره نه پوهېږم خو کمیشن په لین دین کې روا دی خو په پټه نه چې خریدار ته معلومي او غشتونکي ته معلومي دروغ به نه وایي او نه به ګنکپي کوي چې کوم صورت کې ګنکپي او دروغ راځي نو دا به نه کوي داسې نه چې مالک ته وایي ما په 40 خرڅ کړ او خریدار
باندې شپېته خرڅ کې او 20 ځان لوالي دروغ بنوي ورته وي په دې مې خرڅ کې خو زه کمیشن علم نو صاف خبره دی وکړي نو کمیشن ایجنټي او مزدوري روا ده په شریعت کې خو چې دواړو ته معلومي خریدار تم اغشتونکي تم لکه دا موټر والا بارګین وی پیسې لي خریدار تم معلومي اغشتونکي تم معلومي او چې په پټه علي یو طرف خبري بني خبرون دا دوکا بنک ټول جاهلان دي پیران چې د قرآن او د حدیث نه پوره خبري او د شریعت د قواعد مطابق اصلاح کوي د خلقو هغه سیده او جاهلان چې هغه د شریعت سو غورځېدل پیر ګڼي څوک ټوپونه وا څوک نه جامې غوستل څوک دلته کچکول اچول څوک ډانګ چاته لیونی پیر وای چاته مس پیر وای چاته ولاړ پیران وای دی پنجاب ته لاړ شي مونځ به نه کوي او دس بنه کوي روجې به نه نیسي او سګرټ پسکي ګیره به خریلي انګریزي سر وای وای دا رسېدلی دی هلکه کوم خوا رسېدلی پنجاب کې دا قرآن زمون پښتنو کې دا ډېر کم دی الحمدلله خو جاهلان پیران دلته هم شته هغوی د شریعت د قواعدو نه نه ټوپونه به وایي هلکه ټوپ څه شی دی غورځي به صحابه کرامو ټوپونه والي یا داسې ذکر ورته وکړي چې په قرآن او حدیث کې نه نظام هو خو ذکر نه دی هو خو ضمیر دی یا لا موجود الا الله لا موجود الا الله دا خو دروغ وایي بغیر د خدای نه بل څوک نشته ولې نشته دا ټول جهان خدای نه دی پیدا کړی نو بعضې ذکر د شریعت د قواعدو نه خلاف څوک حضور پاک ته اوازونه کوي د هغه نه امداد غواړي څوک پیران وایي د مانځه نه پس به وایي درته یولس کاله ته وایي یا شیخ عبدالقادر جیلاني شیئا لله یا شیخ عبدالقادر د خدای دپاره څه راکړه یا مرداره اوس دې مونځ وکړه خدای ته دې سجده وکړه او خدای ته وی یا نعبد و ایاک نستعین خدا عبادت ستا کو او ستا نه به امداد غواړو اوس د چا نه غواړئ شیخ عبدالقادر ته پیژنې شیخ عبدالقادر ستا آواز اوري شیخ عبدالقادر په لاس کې ستا خیر و شر دی هغه شرک دی مرداره نو دغه پیران جاهلان پیران به په خلقو بلی یا ډانګ بابا راورسېږي ډانګ بابا ستا آواز اوري یا شیخ بابر راورسېږي یا کاکا صاحب راورسېږي دا پیران دا خبره مشهوره چې خلقو نه شکرانه وایي او په خپو کې ورته پروزه نو دغه پیران مې بدي شي او دا جاهلان دي شرک خرافات بدعات دا دغه خلقو په لار راځي ځکه خلقو ته خو ښه سړی ښکاري چې پټکې غټ والی دی ډانګ ورسره اوږد دی او د هغه ټول تعلیم او خبرې د خدای او د رسول د قانون نه خلاف نو دغه پیران جاهلان دي او که یو سړی عالمي د قرآن او د سنت او ته ورته ورشې د اصلاح په شکل تعلق ورسره قائم کړې نو دا ښه خبره ده دغې ته خیال کا نمونه ماله دا چې کوم نمونه نشته دوی کې بدعات شته بدعات پکې دي څوک به د جوړ په نوم خلک راغونډوي راځئ جوړ کو جوړ څه ته وایي تبلیغ والا و نقل کوي تبلیغ والا ښه عمل دی الحمدلله دې وخت کې د دین پوره صحیح کار کوونکي تبلیغ والا دی بار دنیا ته لاشه په زرګونو کافران مسلمانان کړ او جماعتونه جوړ شو او بچی نیکان شو او مدارس په آباد شو او بغیر سر لالچا بغیر د دلته چې موږ جلسو له لاړ شو نو چې څه आवाज کینو پلان کې عالم قطب زمان فخر دوران قطب الارشاد براش او غیدا چاته وایم نه چې څوک به بیان نو په اخلاص ته دین کار دا تبلیغ په جماعت کې او خدای پاک اصلاح هم کوي ځکه د نیکانو سره ته ناست او په جماعت کې شپې تیرې او بغیر څه غرض نه د چا نه ډوډۍ غواړي نه د چا نه چی غواړي خدای د سړي اصلاح کوي نو د اصلاح دپاره ښکلې لار ده د دې عوامو دپاره چاوي زما دپاره د اولاد دعا کې خدای پاک دې ورکړي نارینه اولاد
وی زما مور مړه او پلار مې مړه خدای پاک دې هغوی وبخي زما وی زړه خراب دی ما ته دوه ملکې خراب د مسلمانانو د اتحاد دپاره ښکلې خبره ده د حکومت په سطحه کې او د عوامو په سطحه کې د نفرت خبرې نه دی پکار معشوم الک او معشومه جنې پرشتہ کې ورکم نه د پکار دا مکه معشومان په نکاح کې مراواله به برستا غلوي شي خپبای یا باغالک کې صعب راشي یا بجنې کې عیب راشي پرې د بالغ کې دونه پسې واده کوي مخکې مکه د دین اصل قسم دې روزانه اوسم د درې مسالې مال رااله او د خود په حق کې خلک ظلم کوي نو جنې با د بالغ کې دونه مخکې چاته نه ورکوي مچا سره واده کوي او چې بالغ شي نو غیله خدای اختیار ورکړي کته ته تپوس نشي کولې مور به ته تپوس کوي نو به تپوس بالغ جنې ورکوي ما کپلارم ورکی او جنې خبر شو هغه وې ځنه کوم نو نشي کولې د حضور زمانہ کې او بیبي د قمسه نوم ده پلار چاله ورکړي واغراله حضور پاک ته وای قربان زپلار داس ځکه ورکړم چې زمانہ د خوښستاني کان کېږي خپلار یې راغوستوي د دین کان شي کول بادشاہ نشي واده کوله پلار نشي واده کولی نکی نشي واده کوله عاقله بالغه روغه جوړه قضا نو د دې وجه نه په ماشومان کې چا سره واده مکه د دې رستو انجام خراب روزي اکثر جګړه دغه نه پیدا شي ولی تلوار کوي پیغمبر خېلو کې پیدا شي زما ایمان اول نمبر ایمان اسلام په زور راغی دا اکثر دقیقه مقاله دا راته قمقل ښکاري بعضې سیاستانان وایي چې په ستورو کې انساني زندګي شته خو اوسه پورې دوی انسان نه دی معلوم کړی نه انسان نشته انسان ټول په ځمکه آباد دی که مریخ کې د دوی خیجي مثلا یا سپومې ته دواړو کې د جمدي حیوان څه درک نشته انسانان ټول خدای پاک په ځمکه پیدا کړی او که حیوانات وي کېدی شي هغه خلایي حیوان وي په ځمکه پیدا کړی او د آدم علیه السلام اولاد دلته دی بل ځای نشته